بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو کوربه ساجد محمود خان. پروگرام د نن سوال سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پختونخواہ ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، زموږ په دې ملک کې د صحافت شعبه ډېر زیات اهمیت لري. دا یو جمهوری ملک دی. په دې کې صحافت چې کوم کردار ادا کوي هغه زموږ د جمهوریت لپاره، زموږ د معاشرې لپاره ډېر زیات اهم دی. نو دې حوالې سره ډېر اهم ده چې موږ د صحافت په شعبه کې چې کوم خلک دي د هغې رایه واخلو، خاص کر د صحافت حوالې سره معاشرتي دغه باندې هم د هغې رایه چې وي ډېر زیات اهمیت لري. نو زموږ نننی پروګرام هم د صحافت حوالې سره دی. زموږ نننی میلمه سابقه د مردان پریس کلب صدر او د هغې په بانیانو کې شمار کیږي او مردان کې صحافت لپاره د هغې ډېر زیات خدمات دي. پروګرام طرف ته وځو. زموږ نننی میلمه مسرت عاصی صاحب دی. ټول ناول خو مسرت عاصی صاحب زه تاسو ته خپل پروګرام کې ویلکم کوم. ډېره مننه تاسو خپل مصروفیاتو کې زموږ دپاره ټایم وباسو او سپیشلی پختونخوا ریډیو دپاره تاسو ټایم درکړو. دې دپاره یو جهان مننه. ډېر شکریه ساجد صاحب چې تاسو موږ ته دعوت راکړو، موږ ته دا موقع راکړه چې موږ خپل نوي کول سره مخاطب شم. مسرت عاصی صاحب ټول ناول خو به زه دا غواړم چې تاسو دا بطور صحافي یا جرنالیزم کې تاسو ته دومره ټایم تیر کو، نو څنګه درته محسوسیږي اوس دې ټایم کې؟ څه په بره روان یو، په ښکته روان یو، که نه څنګه چل دی؟ ساجد صاحب زما خپل رغه چې کوم دی نو تقریبا زه د تېر 40 کالو داسې د صحافت په دې دشت چې کوم دی د په سیاحه کې لګیا یم او خپل کوشش په هلې ځلې کو لګیا یو. اطمینان خو په دنیا کې نشته او اطمینان ځکه نشته چې کوم سړی د اطمینان رغه ته ورسېد. د دې مطلب دا چې رغه ختم شو، اینډ شو، رغه شو. اوس هم کوشش هم دی او کوشش کوو چې څه زده کړه وکړو. نن چې راغلو دلته تاسو سره ناست یو، ستاسو د ادارې نه، ستاسو نه چې کوم زموږ اورېدونکي د هغې نه څه زده کړه وکړو، د هغې نه څه موږ ته علم رغه شي. نو د صحافت موږ د سفر خبره وکړو. نو دا خو یو ډېر لوی طویل سفر دی. تاریخ باندې که خبره کوو نو ډېر وخت او ډېر رغه به کېږي. خو مختصر خبره دا ده چې اوس چې کوم صحافت دی او د نن نه 25 کاله مخکې کوم د صحافت یا د قلم چې کوم سفر و، نو په هغې کې ډېر لوی فرق راغلی دی. پخوا موږ دا ویلي شو چې صرف یو پی ټي وي یو ریډیو پاکستان و، یو څو سرکاري اخبارونو او یو څو پرایویټ اخبارونو چې هغه ذریعه وه د خلکو لپاره و. دغه وجه وه چې زموږ د خلکو خصوصا په کوم ریجن کې چې موږ اوسو، د دې ریجن د خلکو د شعبې طرف ته زیات رجحان نو. او نن هم چې موږ ګورو نو اوس خو وسایل هم ډېر دي، مواقع هم سیوا شوې. نن په دې ملک کې د سلو د پاسه چې کوم دي نو پرایویټ ټي وي چینلز دي، دغه رنګې په درزنونو اخبارات دي او ریډیو چینل دي، پرایویټ چې کوم دي سرکاري نه علاوه پرایویټ چینل هم دي. نو ځوانانو ته د ډېر زیات مواقع دي د روزګار حوالې سره که تاسو خبره کوئ. خو زه دا ووایم نو غلطه به نه وي چې دا داسې شعبه ده، یو صحافت او یو وکالت، چې دا دې کې اورنایټ رغني. زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ چې کوم نوی کول دی هغې چې څنګه د یونیورسۍ نه فارغ شي، نو د هغې دا خواهش او کوشش وي چې بس موږ د یونیورسۍ نه فارغ شوي نه یو او موږ چې د په اعلی منصب باندې ناست یو او موږ د رغه شوي نه. دا دواړه څیزونه، دا دواړه پیشې لږ غونتې وخت غواړي، محنت غواړي. په دې کې لږ غونتې د زده کړې لپاره، ځکه چې یونیورسټو کې یا په کالجونو کې خو موږ څه وایو تیوریټیکل وایو، نو د پریکټیکل هغه لپاره ظاهره خبره چې موږ عملي میدان کې یو نو هغه به راکړو. نو په هغې باندې لږ غونتې ټایم لګي. ګو کې نن سبا چې کوم زموږ دا کومه شعبه ده دا ډېر زیات رغه نه ده، د بحران شکار ده. او ځکه دا صرف دا نه چې ټول بین الاقوامي سطح باندې هم او د ملکي سطح باندې هم زموږ معاملات چې کوم دي اقتصادي لحاظ سره نو هغه څه ډېر ښه نه دي. دغه وجه ده چې نورو شعبو په شان صحافت شعبه چې کوم ده هغه هم متاثره ده، که هغه الکترانیک ده او که هغه پرنټ رغه دی. خو دا ده چې د مایوسۍ څه رغه نشته. خلک په داسې حالاتو کې دا چې کوم وخت کوم رغه پکار چې دا موږ په اپرچونټیز کې چې بدل کو او موږ ځان لا د زیات نوې مواقع وګورو. زما خیال دا دی
چې مواقع شته موږ ګورو چې په ډېر ګڼ تعداد کې کم نوي کول دی کم ځوانان دي هغوی لګیا دي خپل چینل مختلف یوټیوب چې کوم دی راکوي بلکې دلچسپه خبره دا ده چې زموږ څونه سینیر جرنلسټان دي او یا څونه اینکرز دي هغې ټولو چې کوم دی نو ځان له خپل یوټیوب چینل یې کولو کړي لکه روف کلاس را دی طلعت حسین صاحب دی زمونږ د سلیم صافي صاحب دی او نور چې کوم دا رنګ د ملکي سطح باندې زمونږ ایون دا چې نجم سیټي صاحب چې کوم دی نو هغه په خپله باندې ځان دا یو یوټیوب چینل چې کوم دی کولو کړی او دې سره سره هغو لوی خلک دي لوی صحافیان دي د هغې موضوعات هم رغه دي زمونږ ګورو چې کوم زمونږ نوې ملګري دي کوم ځوانان دي نو هغې چا د انټرټینمنټ په شوبه کې لګیا دي خپل چینل یې کولو کړو ډېر زیات د هغې ویورشپ دی او ډېر زیات انکم دی د هغې د یوټیوب نه چا چې کوم دی د خوراک څښاک د حوالې سره چې کوم رغه دي دا ډېر زیات مقبول دی هغه پر د هغې چینل او خلک ډېر زیات او په ګڼ شمېر هغې کې چې کوم دی هغه ګوري نو مواقع شته ځوانانو ته او پکار دی چې هغې محنت وکړي او محنت ته شعار جوړ کړي نو انشاءالله مخکې تلو ډېر زیات مواقع دي. مسرت صاحب یو سوال به تاسو نه بل کوم چې اکثر د خلکو په ذهن کې یو خبر راځي چې دا صحافیان سره چې د پیسو ګټلو او داسې طریقه باندې ګټلو چې هغه ته معاشره کې ښه نه ګڼل کېږي یا موږ ورته بلیک میلینګ وایو دې څیزونو کې انوالي نو دې خبره کې څه حده پورې سچایي ده یا مطلب دې باندې به تاسو څه وایئ غواړئ؟ جی بالکل زه تاسو سره اتفاق کوم دا خبره داسې غلطه هم نه ده او یقینا چې د معاشرې څنګه نور شوبې دي او رغه دي ښه خراب خلک هر ځای کې دغه رنګې په صحافت کې هم شته او تاسو چې کومه خبره وکړه چې تاسو ته بلیک میلینګ وایي څوک ته زر صحافت وایي څوک ته رغه وایي نو دا شته او د دې نه انکار که موږ وکړو دا باسې د حقایقو نه سترګې پټولي خو دا هغه خلک دي چې د هغې د صحافت په آړ کې د صحافت لبادې غوړاو کړې ده دا قسمه ناپسندیده او یا چې کوم ناخوښې سرګرمیو کې چې کوم دي ملوث دي چې کوم بنیادي صحافیان دي کوم خلک دلته صحافت په نوم باندې پیژندلی شي او کار کوي رغه کې نو هغې په دې رغه کې چې کوم دي نو انوال نه دي دې کې ذمواري که زه دا ووایم چې د معاشرې هم ده چې زموږ داسې بدقسمتي ده چې موږ خلک د ښه بد په پہچان کې لږ ډېر زیات دا به وایو چې موږ کمزور یو یا د څه وجې نه یا د څه مجبورۍ نه یا د څه کمزورۍ نه موږ خبره نه کوو چې کوم خلک څوک بلیک میل کوي لکه دا عموما موږ ته زموږ پریس کلب ته شکایت راځي زموږ چې کوم سینیر ملګري هغې ته عام خلک هم راکوي زه ته یو کوېسچن دا کوم چې بھائی تا یو سړی بلیک میل کوي وجه سره تا کې د بلیک میلینګ څه معامله شته ظاهر خبره چې تا بلیک میل کوي خو تا کې بس کمزوري او رغې بل دا که دغه نومي او دغه رغه کېږي نو ولې تا بلیک میل کوي ته ولې څه وجه ده چې راکېږي یو خو دا ده چې مونږ چې کوم خلک دي هغې دې لږ غوندې د کرج مظاهره وکړي که څوک په غلطه باندې هغې تنګوي د صحافت په نوم باندې هغې تاسو مونږ ته بلیک میلینګ وایو یا څه بل د هغې نه څه ناجایز ډیمانډ کوي د هغې نه سره غواړي نو دا دې لپاره پراپر فورم شته لکه د مردان دا که زه تاسو ته خبره وکړم دغه شان په ټول ملک کې چې څونه اضلاع دي کوم لوی لوی ښارونه دي هلته پریس کلبونه شته هغې پریس کلبونو کې د هغې زموږ باډیز دي د جرنلسټانو باقاعده دا قسمه څیزونه هغې انټرټین کوي هغې ته څوک کمپلینټ وکړي په هغې باندې هغې غور کوي هغې جایزه اخلي او که څه خبرې نو په هغې باندې نوټس هم اخلي دغې نه علاوه که څوک بلیک میل کولو کوشش کوي نو ظاهر خبره یو سړی که صحافت په نوم باندې بلیک میل کړي نو د یو ادارې حواله به ورکوي لکه زه ریډیو پختونخوا کې ناست یم او د ریډیو یو کس راشي او ما ته بار راشي چې زه د ریډیو پختونخوا سره تعلق ساتم او که دا کار تا زما داسې نه کړو ته به داسې وکړم یا داسې نو پکار چې زه ریډیو پختونخوا چې کوم ذموار خلک د هغې سره رابطه وکړم د هغې نه تپوس وکړم چې اے بي سي نومې سړی دا ستاسو په اداره کې شته د ذمواري څه ده ما سره دا قسمه د رویه درغه نو زه به خبره د هغې په نوټس کې راولم نو زما خیال کافي ده پورې په دې قسمه بلیک میلینګ باندې موږ قابو بیا مونتی شو بهرحال باقي خو معاشره ده دلته ډېر خلک جرم پیشه خلک دي نو هغې صحافت هم استعمالي دلته خلک چې کوم دي نو د بعضو ادارو هغې ورده جوړې کړي دي هغه چې یو د هغې په حال کې راکېږي د صحافت خو نه څه وردي شته او نه څه امتیازي نښانه شته یو قلم راواله او نن سبا خو موبایل دی پخوا به بیا هم څه کیمره میمره به خلکو استعمالولو اوس موبایل هر چا سره پروت و مخامخ یې کې راکړي نو که څوک دا رنګې
څوک د بلیک میل کولو کوشش کوي زما په ریکوست دی چې هغې خپل نږدې چې کوم پریس کلبونه دي د هغې مشرانو سره رابطه وکړو. بل چې کوم د ملکي قوانین شته موجود دي رغلي نو متعلقه کوم رغلي پولیس دی پولیس ته د لاړ شي کې چې سیول سوټ کولی سیول سوټ وغي کولی شي اف آی ای سره سایبر کرایم حوالې سره راکولي نو ډېر څه ذرایع شته دي. ټیک شو. مسرت عاصی صاحب یو بزو چونکه دا جرنالیزم یا دا ماس میډیا دا چې موجوده کم شکل دی مونږ ګورو چې دې کې ډېر زیات سہولیات اوس یو صحافي تاسو چې څنګه موبایل باندې یو دغه کولی شي ریپورټینګ کولی شي یو مایک واخلي او بس موبایل پترو تصویر وباسي ویډیو جوړي نو ډېر زیات دې کې ترقی شوې ده او ډېر زیات سہولیات راغلي دي خو شورو کې به غالبا دا خدا سي نو جی بالکل نو زم کو تاسو لګوند کې پاغه باندې او سو خبرو کړ چې مخکې کم مشکلات او کم تکالیف او هغه څنګه ورو بیا کم شو موجوده شکل ته دا جرنالیزم راغی. مشرانو به موردی په خوا به یو لفظ استعمالېده وی پلانکی پسې تار راغلی ها تار به ټیلیګرام ته وي ها او تار به دا ټیلیګراف افیسز دلته په ټول ملک مختلف ښارونو کې او ټیلیګراف افیس کې دا چلته به یو ټیلی پرنټر پروتو نو داسې ایمرجنسي به وه چې سړي ته فوري اطلاع وکړي نو عموما الله دې معافي وکړي چې د مرګ او جوبلې او د خفګان د رغه به چکمونه به د تار په ذریعه هغې ته به تار وي او تار په ذریعه باندې به هغه راکېدل په ټیلی پرنټر په ذریعه باندې به میسج بل ښار ته لاړ او په کوډ ورډس کې و چې دا خاص د هغې الفاظ وو هغې کې به دا لیکلو چې دا نو अब د هغې سړي اډرس به دلته به په مردان کې محافظ و دغه شان ټول غټ ښارونه چې کم کم ځای کې دا سهولت هلته دستیاب و نو अब فوري طور باندې یو طریقه کار و د هغې د لاندې به ته نو په شروع کې به مونږ چې کوم خپل خبرونه لیږل نو هغې لپاره هم مونږ سره بل څه تیزترین ذریعه نو یو به هغه تار هغه ذریعه به مونږ استعمالوله او هم چې کم ځایونو کم زمونږ اخبارونه او زیاتره اخبارونه رغو کوم اخبارونو کې دغه سهولتونه هلته به تار ته ټیلیګرام به د هغې په نوم لاړ چې دا د مردان نه ساجد محمود صاحب دا ټیلیګرام را لیږلی دی مثال په طور دلته یو اخبار اے بی سی اخبار ته او هغه راکړ ټول ستاسو کوم خبرونه به هلته تار په شکل کې لاړل رغه شو. بیا څه موده تېره شوه یو رغه راغی هغې ته به رغه وی ټیلیګراف چې کوم رغه دی ایڈوانس شکل د هغې د تار هغه ایډوانس شکل راغی نوم مې د ذهن نه وځي او راکېږي فکس نه د فکس نه مخکې چې کوم دی نو ټیلیکس به ورته وی ټیلیکس چې کوم دی نو څنګه ټایپ رایټر ستاسو وي داسې یو ټایپ رایټر به ټایپ رایټر په ذریعه باندې به خبرونه هلته به اپریټر سرکاري ټیلی پرنټر چې کوم دی نو به یا خو غټو ادارو کو یا سرکاري چې کوم ټیلیګراف افیس وو هلته به هغه وو نو ټیلیکس به چې کوم دی هغه د هغې خپل آی ډي به وه خپل افیس مونږ به ورته ووایو چې یاره زما فرض که ما هغه زمانه کې نوای وخت اخبار کې کار کوو نو دلته به ما خپل زما چې کوم ایډرس هغه به مې وورکړو خپل خبرونه به مې ورکړو هلته به یو اپریټر ناست و هغه به ټیپ کړل او دغه شان یو مشین به زما د افیس په زما د اخبار په هیډ افیس کې هلته پروت هلته به د هغې نه څنګه چې اوس پرنټ راغی څنګه اوس فوټو سټیټ وځي دا سلسله تر ډېره موده جاري و راکېدل به د هغې نه پس بیا د فکس زمانه راغله او د فکس زمانه ما ته داسې یادېږي چې 90s خوشا کې دا فکس راغی او ما ته زیات په دې باندې د فکس دا رغه یادېږي چې هغه زمانه کې زموږ مردان سره کوم تعلق لرونکي وزیر مواصلات عظموتی صاحب نو هغه وزیر مواصلاتو کې ټیلیفون نو دا څیزونه ټول سړکونه وسره ټیلیفون هم د هغې یو حصه وه په هغه زمانه کې نو عظموتی صاحب ته موږ ریکویسټ وکړو چې دا فکس چې کوم دی نو هغه زمانه کې دا فکس قیمت چې کوم دی نو 80-85 هزار روپۍ باندې یو فکس و ډېر زیاتې پیسې وې او ډېر ګران موږ دا ریکویسټ ورته وکړو چې کوم دلته زموږ سرکاري ټیلیګراف افیس چې اوس پخوا به ورته پي سی اوګانې ویلې چې دلته یو تاسو فکس مشین راکړئ چې خلک خپل میسیجز چې کوم دي نو هغه راکوي نو هغه فکس زمانه بیا راغله بیا زمانه بدلېده دارې موږ رالو کمپیوټر راغی اوس واټساپ دی لیپټاپ دی نو اوس خو سهولتونه ډېر دي په خپل لاس کې تاسو سره راغلی موږ به اف ټي پي په ذریعه باندې خپل چې کوم فوټیجز وو به موږ لیږل
اوس هغه زمانه رااله چې موږ سره خپل موبایل په لاس وکړي څه ټایم غواړي او سره ته میلو شي د شپې ټایم مې نشته نه چې ته سرکاري دفتر ته ځو نه پی سی او ته ځو نه چې ټیلیګراف افیس ته ځو نه ټلیفون دفتر ته ځو په خپل بیډ کې پراته یو د واتس اپ په ذریعہ باندې چې څه د شپې ناوخته هم کسي نو موږ راکېږو نو زمانه ډېره ترقي کړې او زمانه ترقۍ سره صحافت هم ترقي کړې ده. داسې به کېدل ساجد صاحب چې دلته بس ایونټس شو یا خدای مکه څه داسې حادثه به وشوله نو یو خو دا چې د کلر تصویرانو هم رغانو روجانو اول خو بلیک اینډ وایټ وګڼئ نو بلیک اینډ وایټ و د هغې پښتو کو ته موږ به ریل وایي چې کوم فلم به په هغې کې راکېده نو ریل به تاسو واچو بیا به هم کوشش کوو موږ په خپله باندې دونه فوټوګرافران خو نو که نو اکثر به هم تصویر به هم ستاسو وښکه موږ به بره د پکي تصویر وښکه نو تصویران به رغه شو بیا به هغې لپاره یو خاص ماحول پکار و ډارک روم به تیاره به وه پای کې دننه به هغه فلم چې کوم دی نو ډیولپ کېدو هغې نه پس به تصویران جوړېدلو هغه تصویران به موږ د مردان نه بیا پېښور ته یا اسلام آباد ته چې کوم ادارو سره زموږ ملګري وابسته و هغې به راکېدل یو زمانه هغه هم وه بیا کلر فوټوانو زمانه راله کیمرې رالې او یو فلم چې کوم دی نو 36 والا ریل پکې واچوه او اکثر به که څه خراب هم شو نو هغه زمانه هم ختم اوس خو داسې وخت راغلی چې هغې باندې په فوټوانو باندې نه څه پیسې لګي نه پیسې ټکې لګي او په یو منټ کې چې کوم دی فوري طور د هغې ترسیل کېږي حالانکې هغې دور کې به موږ دلته ریکویسټ کولې فلانکو چې به یا بسونو والا به چې کاکا دا زموږ دا لفافه دا پیکټ تاسو ځان سره پېښور ته یا اسلام آباد ته یوسئ هلته به موږ خپل ادارو ته ټلیفون وکړو چې دا فلانکي نمبر ګاډي له دا کوچ دی یا بس دی دله موږ دا پیکټ دا پارسل دا ورکړی دی په فلان دې ځای نه په دې ټایم در روان شوی دی دغې ټایم له به در رسي تاسو د هغه نه دا کلکټ کړئ اوس هغه تاسو ته مه وایي اوس سہولت ډېر زیات عام دی نو دغه وجه ده اوس چې څه کېږي نو خلک ډېر مخکې خبري بلکې اکثر اخبارونو کې وروستو راشي او خلک د هغې نه مخکې خبري سوشل میډیا او د هغه په ذریعه باندې نو زمانه کې تغیرات راځي بدلیږي راکېږي خو موږ له پکار دي چې زمانې سره هغه وخت سره دغه وخت د مناسب هغه چې کوم دی نو موږ هم خپل ځان تیار کړو هغې سره اپډیټ کړو هغې سره چلیږو زموږ چې کوم بعضې سینیر بعضې مشران دي نو هغه د تیز دور چې کوم دی یا چې کوم نوې زمانه د دې سره هغه نه چلیږي نو هغه شاته پاتې کېږي موږ له که د زمانې سره به چلیدل پکار وکړو نه چلیږو نو موږ به شاته کېږو او بهرحال موږ به په خپل رول په خپل زمانه کې ادا کړی دی پکار دی چې موږ نوې کول چې کوم دی ځان سره ملګري کړو د هغې رهنمایي وکړو هغې څنګه چې موږ ته خپلو مشرانو هغه وخت مناسب تعلیم او تربیت راکړی دی دغه ذمهواري زموږ هم جوړېږي چې موږ کوم اوس د یونیورسټو نه کوم فارغ التحصیل سټوډنټان دي کم د کالجونو دي یا چې کوم خلک دلچسپي لري ضروري نه چې جرنالیزم کړي خو د شعبې حوالې سره هغه دلچسپي لري د هغه یو شوق دی د هغه یو ذوق دی نو موږ د هغې یو سل افزایي کول پکار دي او د دې شعبه کې پکار چې دا شعبه نه صرف د پیسو ګټلو هغه دی و سره د خدمت یو ډېره لویه ذریعه هم ده د دې په ذریعه باندې موږ د معاشرې په بهتر انداز کې خدمت کولی شو دی موږ چې کوم متدک انسانیت وایو د هغې خدمت کولی شو موږ د خپل علاقې د خپل کلي چم ګیر چاپېر علاقې چې کوم دي د هغې مسلې اجاګر کولی شو د حکومت او د معاشرې په منځ کې موږ د یو پل کردار ادا کولی شو د هغې زموږ په ذریعه باندې موږ دغه خلک چې کوم دي د خلکو د ولس د مسلو نه خبرولی شو نو ډېر لوی جهاد زه ګڼم که په صحیح معنو کې وشي څنګه چې تاسو مخکې هم خبره وکړه چې بعضې خلک د دې غلط استعمال کوي نو یقینا د دغې خلکو د مخنیوي دپاره د دغې خلکو د حوصله شکنۍ دپاره چې کوم سم خلک دي کوم دا یو مشن ګڼي یو شوق یې ګڼي چې هغه په طور باندې د راشي حالانکې اوس څه زمانه کې دا مشن و مونږ تاسو اورېدلي دي مولانا ظفر علي خان نوم هم اورېدلی جوهر علي خان نوم هم اورېدلی نور هغې خو به د وخت چې کم حکمرانانو د هغې ډېر غټ ډغرې به یې والې هغې سره به یې راکولې او د هغې به د هغه کې چونکې برټش راج و او هغې به د هغې دور چې کوم حکمرانانو د هغې خلاف به لیکل نو د هغې به روزانه ډکلریشن کینسلېده او د هغې جرمانه کېده به چې کله به جرمانه شو او جیلونو ته بتل او چې جرمانه به شي نو هغه جرمانه هغه وخت کې 4-5,000 روپۍ ډېر لوی شو نو پیسې به ایډیټر یا اخبار چې کوم مالک هغه به دونه وس نه کېده نو د قوم د خلکو
هغې به راپاڅېدل او چندې به یې کولې او په دې لپاره چې دا یو کاز دپاره د اداره د اخبار چې کوم دی نو دا جنګېږي زموږ قومي کاز دی د ازادۍ دپاره نو خلکو به هغې سره مرسته او کومک کول. اوس خو ګو کې هغه صورتحال داسې نه دی ځکه چې اوس خو کاروباري یو شکل دی. اوس مشن نه زیات دا یو کاروبار شکل هم اختیار کړی دی او دې کې صحافیان کم او ډېر کاروباري خلک پکې هم راغلي. موږ معذرت سره زه چې ګورم نو خاص طور په الکترونیک میډیا کې که موږ وګورو نو لوی لوی کاروباري خلک دي چې د هغې د هغه سره شعبې سره سچ داسې څه تعلق نشته خو د یو کاروبار په شکل باندې چې هغې چاته یو کارخانه کولاو کړی نو یو ټي وي چینل هم کولاو کړی دی او په هغې کې هغې انویسټمنټ کړی دی او چې انویسټمنټ یې کړی ظاهر خبره کاروبار دپاره کړی نو د هغې بیا به ته تمه ساتي چې د هغې نه زیات انکم وکړي. نو دا مسلې سلسلې دا جاري دي او دا به داسې وخت سره به امپرومنټ انشاءالله کېږي. بل مسرت عاصی صاحب یو بنیادی ونته کې سوال دی چې د جرنالیزم هر سټوډنټ چې کله یو ایریا اف سټډي هغه سلیکټ کوي هغه کو بایولوژي وایي کو میتھمیټکس فیلډ ته راځي انجینیرینګ ته راځي ډاکټرۍ شعبې ته نو د هغه ذهن کې څه خاص خبرې چې یاره زه به په مستقبل کې په دې ځای کې یم. نو د جرنالیزم حوالې سره زما سوال دا دی چې کله یو سټوډنټ د فیلډ ته راشي یا راتلل غواړي نو د هغه دپاره دې فیلډ کې څه سکوپ دی څه د دې فیوچر دی او دلته پکې څه داسې یو انسینټیو دی چې دی راشي دې فیلډ ته. صحیح سے ما تاسو ذکر وکړو چې کله د پرنټ خبره نو خو دغه یو بعضې لوی نومونه چې موږ ګورو مجید نظامي او حمید نظامي او مولانا ظفر علي خان او جوهر علي خان او جنگ چې کوم مالک او میر خلیل الرحمن دا قسمه خلک او خلک به د دې خلکو نه متاثره کېدل او په دې شعبه کې صحافت په حوالې سره صحافت مطلب به اخبار راکېدل. اوس د تیر شلو کالو سه 2000 نه پس چې کوم دین دا کوم انقلاب راغی الکترونیک میډیا په حوالې سره یو ډېر لوی انقلاب دی. دا دونه تاسو زما ذکر وکړو چې رسول الله نه پاسه تقریبا دا چینل دي او راکېږي نو اوس خو مواقع او رغه ډېر زیات دي د فیلډ د رغه حوالې سره چې کوم شعبه کې څنګه کېږي نو په دې کې بیا په سونه شوبې دي دغه جی بعض خلک خو فوټوګرافران بعض خلک خو ویډیو میکینګ کولی شي ایډیټینګ هغه په بهتر انداز کې کولی شي. موږ چې ناسو موږ سره عارف دا زموږ پروګرام ریکارډ کوي دا په خپل باندې د دې یو حصہ او رغه دغه رنګ کې موږ وګورو چې هغه ډاکومنټریز جوړول شي واړه په ډېر ښه سکوپ دی بین الاقوامي طور باندې. زموږ مردان یو ماشوم غالبا وسیم نوم دی پختونخواہ ریډیو سره پختونخواہ ماشاءالله هغه پختونخواہ ریډیو سره ډېر نوم پیدا کړی ډېر ملک نوم روښانه کړی دی علاقې نوم روښانه کړی دی. دې نه علاوه سکرپټ رائټینګ کې چې کوم دی نو هغه خپل رغه کولی شي هغه کوم د اواز کوم رغه کېږي ایډس چې کوم دی د کې هغه کار کولی شي په لږ وخت کې ښه ایډ جوړول امپریسو ایډ جوړول چې راکېږي. نو شعبې ډېرې دي د صحافت په حواله کې په شعبه کې د ډېر د کار کولو گنجائش دی. کار چې هر میدان ته ځې ساجد وي بنیادي خبره دا ده چې ستا عزم صمیم وي ستا کمټمنټ وي ته چې کوم شعبې ته ځې ته په هغې باندې مطمئن چې زه په دې شعبه کې په زبردستۍ نه یم راغلی زه په خپل شوق او په خپل ذوق باندې راغلی نو بیا به ستا ته دا خپل کار چې کوم دی په دې کې به تا ته یو لذت محسوسیږي یو خوند به تا ته محسوسیږي او ته به مخکې ځې. او موږ ګورو چې دا څونه لوی نومونه زموږ په دې صحافت په میدان کې دي په دې شعبه کې دي که هغه موږ وګورو هغه ټول عام خلک دی لکه که تاسو اسلام آباد کې کوم لوی لوی صحافیان وګورئ اسلام آباد خلک به ډېر کم وي څوک به د ملتان نه راغلي څوک به د مردان نه تلي څوک به د لیه نه راغلي څوک به د باولپور نه راغلي او دا چې ما کوم ښارونو نومونه واخلم دا لوی لوی صحافیانو سره دا نومونه منسلک دي دا د سرګودې نه به څوک خلک راغلي دا ټک نه صحافیان راغلي نو دا په دې باندې هم نه ده دا ذوق او شوق غواړي کمټمنټ غواړي او ستا سوچ چې ته په خپل رقیب ډېر واضح چې زه کوم کار کوم دا زه د یو مشن په تور باندې کوم د رزق خو بیا ملاویږي څنګه چې موږ وایو چې یاره
مونږ یو کور جوړو وای کې یو کړکۍ پریږدو نو هوا خو مونږ تاسو ملایوي او که په دې نیت مونږ وایي په دې کې مونږ ته به د بانګ आवाज راځي نو هم ثواب هم حرما والا رغبي ضرورت هم دی نو کدا قسمه رغم مونږ کو شوبې ډېری دي او ضرورت هم ډېر زیات دی بل دا چې اوس خو سرکاري نوکرو په ځای باندې زما خپل لغداري چې ځوانان چې کوم زمونږ دي هغه صحافت په شوبه کې په نورو شوبو کې هغه دې کوشش وکړي چې خپل پرایویټ بزنس دی چې کوم دی ډیولپ کی هغه کې توجه ورکړي او په صحافت کې خو بیا ډېر زیات گنجائش ته نو داسې د مایوسۍ او دغه خبره نشته من ګورو چې نن په امریکا کې چې کوم زموږ وایس اف امریکا دا یا نور چې کوم جرمني کې ریډوان دي یا بل ځای کې راغلي نو زموږ د علاقې زموږ د خطې خلک چې کوم دي زموږ ځوانان پای کې کار کوي او ډېر لوی سلسله چې کوم دا هغه جاری ده او زموږ نوجوانانو کې الحمدلله ډېر ټیلنټ موجود دی صرف ضرورت د دې خبره چې د ځوانانو دا ټیلنټ چې کوم دی دا پالش شي څنګه چې ستاسو دا یو اداره ده ستاسو د ریډیو دی دا مواقع ورکړي د ځوانانو ته د صلاحیتونو ته نکار ورکړي نو دغه شان نور ادارې چې کوم دي د زموږ پریس کلبونه دي کدا کشران راځي الته کوم سینئر دي د دې لګونته حوصله افزای کی نو د دې د ټیلنټ به نور هغه کې به نکار پیدا کیږي او دی به زیات بهتر انداز کې نه صرف د معاشره خدمت کی بلکې د خپل خاندان او د خپل رغب خدمت به هم کی او غیره لپاره به هم یو ذریعہ جوړي ذاتی طورم دا یو خن اکنامی کی اکنامی به جوړيږي د ملک به یو خور مثبت ایمیج راکی او بل چې سونه تعلیم یافته خلک د شوبې ته راځي نو هغه مربه دا پیشه به نور خکیږي او دې کې به خو سیزونه مخه ته راځي تاسو خو د ډېر ډیټیل سره موږ ته جواب راکو د ریډیو د پریس کلب حواله سره تاسو خبرو کړه خو چې تاسو ډېر ټایم په مردان کې تیر کړی دی د مردان د جرنالیزم نه تاسو خبر یې دلته چې کم د میډیا کم ترقی شوی دا یا کم دلته میډیا والا خلک دي دغه د پرفارمنس نم خبر یې نو کو تاسو نه تاسو کوم چې مردان کې د میډیا جرنالیزم یا د ماس کمیونیکیشن سره پوزیشن دی نو تاسو د حواله سره الحمدلله مردان چې کوم دی نو د صوبې پاغه خارونه کې د شمار کې دي شي تاسو خدای علم دی چې او موږ بار دا وایو چې مردان د دې صوبې نه صرف دویم غټ خار دی بلکې په سیاسي لحاظ سره دا ډېر د اهمیت حامل یک نمبر خار دی او دلته د سونه چې زمونږ قومي ادارې دي د صحافت کاغه ریډوان دي کاغه اخبارونه دي کاغه ټي وي چینلز دي ټولو نمائندگان چې کوم دي نو دلته موجود دي او دا د ټولو نمائندگانو ته موجودګي لپاره د دې د غونډې د ناستې پاسه لپاره یو اداره ده هغه ته پریس کلب وایو او په پریس کلب کې دا ټول ناسي او د دې حواله سره د غي هلې ځلې جاری او ساری په مردان کې صحافت په دې لیا سره الحمدلله ډېر زیات رغلي چې مردان भरपूर نمائندګي کیږي من ګورو چې په قومي او بین الاقوامي چلته چې څه قسمه ایونټ شي سونه چې ادارې دي زموږ قومي او بین الاقوامي په دواړو کې او یا چې کوم لوکلی مقامي چې کومي هغه ټول د هغه भरपूर کوریج کیږي او دا غي کوریج نتیجه را چې نن مردان تاسو وینه ساجد صاحب چې ډېر په تیزه سره یو مخکې تلو والا یو خار جوړ شوی دی دلته ډېر لوی بزنس الحمدلله ډېر تیزه سره رغ کیږي خخ تعلیمي ادارې شته ډېر خخ تعلیمي ادارې را لې ډېر خخ کاروباري مرکز جوړ شي برانډونه را لل دلته بالکل او زمون خلک چې کوم بده نه په خور ته بدلل د خریدارۍ د پاره اسلام آباد ته بدلل اوس زه خوشحالي محسوسوم چې 400 نه د نوخار نه د ثوابین خلک دلته راځي د خریدارۍ او درغه لپاره دغه په نتیجه کې په مردان کې ډېر لوی چهل پهل دی او تاسو محسوس کړئ مونږ ته خو یاد دي چې سمودړوان دی به یو لسل کا لوړان دی به د مردان بازار ما خام د موز نه پس کوم دی بانګ نه پس به بندو بالکل اوس چې کوم دی موږ د شپې هر ټایم چې راشو بازار کې چهل پهلی او دا 12 بجې خو عام داسې ښکاري چې لکه ورځ دا ورغه ده الحمدلله مردان ډېر زیات ترقی چې مردان ترقی کړی دا د مردان کې خوشحالي راغلی نو ظاهره خبره ده د اثر په صحافت باندې دی او په دې کې د صحافت حصہ او کردار هم دی شامل دی دا چې کوم نن موږ د یونیورسيټو تاسو ذکر وکړو دا موږ چې دلته وایي چې دلته میډیکل کالج موږ دا غي ذکر کوو دلته موږ چې کوم د کاروبارونو د رغه ذکر کوو د ټولو شاته د دې مقامي
چې کوم صحافیان دي دغه یو ستړی موجود ده. هغه ډیمانډونه کړی چې په مردان کې یونیورسيټي جوړ شي. بالکل هغه ډیمانډونه کړی چې په مردان کې میډیکل کالج مطالبه چې دا حکمران تر رسول او دغه پر اتلو په نتیجه کې نن دا صورتحال چې مردان الحمدلله ډیر تیزه سره مخکې تلو والا یو خار جوړ شوی دی. او بلکې تاسو ګوره د مردان خپل چې کوم دی دا محل وقوع داسې ده بالکل چې د دې خپل یو اهمیت دی. او ما ته خو بلکې زمونږ اورېدلی دي او زمونږ یو ټیچر به دا خبره کوله چې په دنیا کې د پښتنو د ټولو نه لوی ښار چې کوم دی پېښور نه مردان دی، ځکه چې دلته خالصتاً پښتانه اوسي. بالکل کراچۍ نه ده، هغه کابل نه دی یاد کړی، هغه پېښور نه دی یاد کړی چې زمونږ کیپیټل دی. هغه وایي چې مردان د په دنیا کې د پښتنو د ټولو نه لوی ښار دی. او چې دا لوی ښار دی نو زمونږ چې کوم مقامي صحافیان دي موږ ته د دې ادراک دی، موږ ته د دې احساس دی او د دې لوی ښار او د دې لوی پښتنو د لوی ښار د نماینده په حیثیت باندې زمونږ چې کوم ملګري دي خپل کردار د لوبولو کوشش کوي او دوام ده چې الله تعالی دې په دې کې نورم تیزوالی راولي، نوې نسل چې کوم دی هغه دې راشي او چې کوم کار مشرانو کو دا کوم نور کار دی دا دې مخ پړوان دی بوزي. ان شاء الله تاسو وګوره اوس هم چې کوم دی تاسو ته د صوبې په صحافت کې چې کوم اهم غټ نمونه دي اب تاسو ته د مردان ښکاری که تاسو په مرکزی قومي سطح باندې وګورئ مردان نمائندګي شته پکې، دلته مردان د صحافت حواله سره د پېښور کې شته. بلکې د پېښور خو که زه دا ووایم چې 15 کالو کې لسته صدران به چې کوم د پېښور پرېس کوي وره مردان نه. بالکل ټیک دی. دغه شان کې څونه لوی ملګري دي صحافیان دي په غټو ادارو کې هغې کې اکثریت د مردان دی. نو دا د دې خبرې غمازي کوي چې یو دا چې په مردان خور صحافت دپاره ډېره زیاته مناسب ده او مطلب دا چې د مردان خور نه صرف زرخیزه ده بلکې دا مردمخیزه هم ده او بیا خصوصي توګه باندې د مردان صحافت په حواله سره ډېر لوی نمونه پیدا کړي دي او ان شاء الله توقع ساتو چې مستقبل کې به هم دا سلسله جاری او ساری. ٹھیک شو مسرت عاصی صاحب، یو سوال زما هو چې زما چې څومره نالج دی د مردان پریس کلب حواله سره یا د صحافت چې کمپوزیشن دی په دې علاقه کې اوورال نو هغه کې یو زمونږ چونکې د ملک آبادی کې زنانه چې دي دا زمونږ 50% خو شادي کم او بیشي پکې راځي خو د هغې نمایندګي نشته. تاسو کې دي چې پریس کلب کې زما د نالج مطابق نشته جوړې څوک داسې زنانه چې هغه د زنانو مسایلو باندې لیکلو کې د خبرې مخکې او اورال چې موږ وګورو نوم د جرنالیزم کې د دې څه وجوهات یا تاسو چېرته په دې باندې سوچ کړی چې دا یو زموږ کمزوري یا د دې کې دا مسله د کم ځای نه ده؟ بالکل ساجد صاحب تاسو ډېره درسته نشاندهي وکړو، دا ډېر لوی کمی طرف ته تاسو اشاره وکړه او دا کمی موږ محسوسو، دا کمی شته او دا نه صرف دلته بلکې پېښور چې زموږ غټ ښار دی نو هلته چې څونه تعداد کې د زنانه صحافیانې په کار دي هغه عمره تعداد کې هغه نه دي. په مردان کې خو بالکل نشته، بلکې دې کې هېڅ رغه نشته چې مردان پریس کلب کې یو زنانه ممبره نشته. ضرورت شته لکه موږ ګورو چې په جرنالیزم ډپارټمنټ کې د مردان کې خبره زه کوم د عبدالولي خان یونیورسټۍ نو هر کال پکې یاره لسته ماشومانې جرنالیزم ډپارټمنټ کې ایډمیشن اخلي راکېږي. خو ظاهره خبر دغه ماشومان بیا هلته فراغت به محصلوي او فارغ کېږي خو بیا موږ ته په نظر باندې نه راځي. نو یو خو د هغې بنیادي وجه زموږ چې کوم سوشل رغه دی زموږ دلته روایتي چې کوم تاسو وینئ نو زموږ زنانه چې کوم زیات دلچسپي لري نو هغې په ټیچنګ کې دلچسپي لري یا که ډېر لږ ګزاره او هغې کېږي مواقع او هغې نو هغې ډاکټرۍ کې دلچسپي لري، نرسنګ ته زنانه زیات راکېږي او زیاتره زموږ چې کوم دی نو هغه په ایجوکیشن راکې کېږي نو دې طرف ته لاټرین نشته. دا زموږ کمی دی موږ له زموږ پریس کلب له او زموږ ملګرو له دې طرف ته هم توجه پکار ده او که څوک راځي نو پکار چې موږ د هغې حوصله افزایي وکړو. تاسو یې دپاره سپیشل داسې اعزازي غونډه کې دغه مقرر کړئ چې هغې ډېر انکریج شي
صحیح خبره سپیشل پروویژن په خپل کانسټیټیوشن کې کېده. زبا ان شاء الله تاسو دا ډېر ښکلی تاسو انفلوئنشل دغه اثر لري، تاسو شاګردان هم دي، نور ممبرانو سره هم ډېر ښه دغه دي. نو زه غواړم دا چې کو چېرته زنانه راتلل غواړي، دا خبره ما مسرت عاصی صاحب په یو بله وجه مو کړه چې زمونږ یونیورسټو کې مو ګورئ نن سبا ډېر زیات تعداد کې سټوډنټس چې دي هغه فیمیل سټوډنټس دي، په نورو شعبو کې هم ډېر زیات دي. او بل زمونږ د پښتنو د معاشره د کې لږ ونته کې چونکې معاشرتي طور هم بعضې مسایل وي، نو کو چېرته زنانه داسې یو فورم کې وي چې هغه مطلب خلکو ته آواز رسوي، صاحب اقتدار ته آواز رسوي، نو ای کې کوئی یو زناني نو هغه د زنانو په مسایلو باندې ډېر ښه طریقه باندې پوهېږي. یو سړی کې هر څومره دغه شي خو هغه د زنانو هغه فیلینګ باندې هغه شان نه پوهېږي چې څنګه یو زنانه پوهېږي. نو دا تاسو خپل ان شاء الله ساجد صاحب تاسو چې کوم تجویز راکړه دا ډېر مناسب ډېر رغلي. زمونږ چې کوم د پریس کلب باډي ده، کوم زمونږ افیس بیرر دي، کوم کابینه ده، کوم زمونږ جنرال کونسل دی، زه به خپل ملګرو ته ستاسو دا تجویز د هغې په خدمت کې رسوم او هغې ته به ریکویسټ کوم چې په ډېرې همدردانه غور شي او کوم خبره تاسو وکړه چې د هغې دپاره سپیشل څه پروویژن چې کوم دی نو هغې پرووایډ شي او که څوک داسې وي هسې پابندي خو زمونږ د پریس کلب د دستور مطابق څه نشته او اوسه پورې موږ ته داسې باضابطه اپلای نه راکړی. یو کس نیم داسې راغلو خو هغه زما خیال دی د فیلډ سره زیات ریلیټډ نه وه، خو که داسې سټوډنټان راځي چې هغه فیمیل سټوډنټان یو په پریس کلب کې راغه غواړي، نو زه به هم خپل ملګرو ته، خپل کابینې ته، خپل مشرانو ته دا ریکویسټ کوم، هغې ته په مخکې به دا تجویز ایږدم. دا ډېر مناسب او ډېر رغلی او ضرورت دی د دې خبرې. ستاسو بالکل درسته خبره وکړه چې کوم فیمیل ده نو د فیمیل ایشوز باندې به زیات بهتر طریقې سره د هغې رپورټینګ کولی شي، هایلایټ کولی شي او د هغې معاشرې ته ډېره زیاته فایده وي. بس پروګرام تقریبا زمونږ اختتام طرف ته نږدې دی، خو زه به غواړم دا چې تلو نه مخکې زمونږ پروګرام کې مونږ داسې غانې هم شامل وو، موسیقي هم شامل وو، چونکې نن موضوع ډېر سنجیده وو، لږ ونته کې خشک هم دی. او زه اکثر چې کوم میلمه راشي نو هغه نه تپوس کوم چې ستاسو د موسیقي حوالې سره ذوق څنګه دی او موسیقي تاسو خوښوئ نه خوښوئ، د چا موسیقي مو خوښوي. نو اکثر پکې موږ سانګز وغیره هم پلی کوو. نو زه به غواړم دا چې تاسو تلو کې آخري پیغام هم ورکئ او لږ ونته کې موږ ته دا ووایئ چې ستاسو کوم موسیقي حوالې سره څه فرمایش وي، نو زه به د کسانو ته هم چې دا سانګز په شامل کړي او خلکو باندې هم ستاسو د چوایس سانګ اوري. ولې نه ساجد محمود صاحب موسیقي خو چې کوم دا نو یقینا اورېدل چې کوم شوق لرو اورو یې، خو د اورېدو د هدف پورې دلچسپي هم ده، رغم ده. د پښتو غزلې چې کوم دي نو هغه ای کوم ډېره زیاته دلچسپي ده او کله ناکله چې موقع میلاویږي یریږو دغه چې ټول ورځ خو په فیلډ کې یو نو موقع راته نه میلاویږي، ماښام چې کور ته لاړ شو نو موبایل که راوباسو نن سبا خو هغه نه ټیپ ریکارډر شته او نه هغه ټي وي ګانو، ټولې خبرې په موبایل ورکې دي. نو کور والا چونکې ډسټرب کېږي او تنګېږي، هغې پرته غوسه کېږي. خو بهرحال د موسیقۍ غزلې د پښتو چې کوم دي هغه راکېږي. نو که تاسو د خیال محمد صاحب څه غزل مونږ ته داسې راغکه وورو نو ډېره خوشحاله به یم. زه به خپل انجینیر صاحب ته وایم چې کله د دې پروګرام د ریکارډینګ کمپلیټ شي نو دی کې دی د خیال محمد یو ښکلې غوندې غزل ستاسو په فرمایش به شامل کړو او تلو کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ هغې سټوډنټس ته، هغې خلکو ته چې کم د جرنالیزم فیلډ ته راتلل غواړي یا راغلي دي یا دې فیلډ کې نوي دي. ساجد صاحب زه خو په خپله باندې یو طالب علم یم او زه د دې جوګه خو نه یم چې زه پیغام تاسو ایکسپیرینس دومره دی چې تاسو یو ښه میسج ورکولی شئ. زه خپلو کشرانو ته به دا ووایم چې هغوی په زندګۍ په کومه شعبه کې هم دي محنت د خپل شعار جوړ کړي، په الله د خپل توکل ساتي، انشاءالله کامیابي به د هغې مقدر وي. ټیک شو، ډېره مننه. ګران اورېدونکو بل را روان پروګرام پورې اجازت غواړو تاسو نه. الله په امان. بدلو میں کل چرتا ہستانی دی بدلو میں کل چرتا ستا جلوی دی غنڈا میں کل چرتا ہستانی دی بدلو میں کل چرتا ستا جلوی دی غنڈوں میں
کله چرتا کله چرتا استانی دی بدلو میں کله چرتا کله چرتا جلوی دی غنڈاؤ میں کله چرتا کله چرتا شپو کې د یادونو رڼا غواړم د هجران په تورو شپو کې د یادونو رڼا غواړم د یادونو رڼا غواړم ورځ شپې دې تېرومه کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډاو میں کله چرتا کله چرتا استانی دی بدلو میں کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډاو میں کله چرتا کله چرتا کلیاتنا کلستا خواږ غمونا کلستا کلیاتنا کلستا خواږ غمونا کلستا خواږ غمونا سو اسری دی لټو میں کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډو میں کله چرتا کله چرتا استانی دی بدلو میں کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډو میں کله چرتا کله چرتا قدم قدم کې خولي شمس ما سره جفا کړی په قدم قدم کې خولي شمس ما سره جفا کړی شمس ما سره جفا کړی حادثه دي تیرو میں کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډو میں کله چرتا کله چرتا استانی دی بدلو میں کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډو میں کله چرتا کله چرتا استانی دی بدلو میں کله چرتا کله چرتا ستا جلوی دی غنډو میں کله چرتا کله چرتا